د عائشه بارکه ویلي عائشه رضی الله عنها په نور زنانو باندې د څه بهتره ده ترید لکه څنګه چې ترید ما ته ډوډۍ په نور تو عمل باندې بهتر او غره او ډېر فائدو والا دی ورواله دره چې پلار ابو بکر صدیق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان ابو هريره عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن زبير دي صحابه کرامو د عائشه رضی الله عنها روایت نقل کړي دي د دلیل به خبره باندې چې واقع نفس الامر کې پویا خزه او چته خزه او عظیمه د قدر نه ډکه زنانه ده تابعین کې سعید ابن مصیبه اسود او مسروق دا خبره ذکر شو چې عبد الله بن زبیر اورز اسود له ویلې چې عائشه رضی الله عنها تعالی د کعبه مبارکه څخه خبره نه کړې چې د رسول الله نه تعالی نقل کړي لري هغه ویلې ولنه وی اصل کې عربو شکر دا کعبه جوړوله د ابراهيم عليه السلام را بده خو په دوی باندې فقر راغله چې حلال مو ورسره دومره نو د دې په ګمان باندې د حتیم را بار کې د ابراهيم عليه السلام په وخت کې دا دنه او دوه دروازې وي او کته وي نو دوی ویل چې بده کې حرام مان نه لګو نو صرف د اندازې پر اکتفا وکړه عبد الله بن زبیر وی دا خوري ښه ارمان دی بس پورا کم نبی صلی الله علیه وسلم عائشه له ویری وکړه خلک ستانه به ایمان ولا نه نو ما دا کار بیرته شي کوله غزين چې بوخانه دی عبد الله بن زبیر ایس وران کړو کعبه په مخه طریقه باندې جوړه کړه کله چې به مروان درغله او حجاج بن یوسف دی نو بیرته دا وران کړه د حسد او د کینې د وجنه او په دې اندازې جوړ کړه کم چې دا وزدا حسد ولی خلک کوي او د حسد نقصانونه او د حسد نه بچ کېدو علاج دا مټول تفصیلی ذکر کې امام مالک رحمت الله علیه منصور ته منع کړه چې لکه دا اصل لانځ کم ته جوړه کړی دا یو ورانوي او بل جوړوي دنه کلو په عمر باندې د محمد رسول الله سره دی وادوش نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کیږي تقریبا د 13 کلو په عمر وش په تو کلو په عمر باندې دا وفات کړی شوی دا او سیدنا امامنا ابو هريره رضی الله تعالی عنه ور باندې جنازه کړی دا 2210 احادیث ته ټوله نقل لي مرفوع کوم چې دي موقوف روایت علماء په غیبه کتابونه لیکلي دي مسند عائشه او د قشن فقه عائشه چې غډیر انتهازي دي امت مسلمه له عجيب دین پر خو درلې مکحول زګه ویلې څلورم سیدنا د عائشه رضی الله عنها نقل دي زګه د نبی صلی الله علیه وسلم هغه احادیث په عام صحابه باندې پټ پاتې عائشه ټول امت لا تشریح کړه اولان دیکړه د محمد رسول الله په وخت کې تقریبا 130 مفتیان او یو پکې عائشه به و رضی الله تعالی عنها ارشنه به ارشه فتوینه طلب کولی مگر د غیر په معلوم انسانانو چې الته خلک ورته د مسلې باره کې به تاسو کو د دې باندې فتوی موږ د ذکر کړی وی شیخ خولا بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها چې د خاوند او د دې په مابین کې د زهار مسله را اعلان دی او عقیده موږ له تشریح کړه چې الله په عرش برابر او د دې خبره واوریدله نو وی ویلې محمد رسول الله فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم چې الله د لعنت کې په يهودو نه سوارو باندې کدی دوی کې باندې انسان مرشنو د پاسه به ایسره هغه په قبر باندې جمعه جوړ کی دا مو ویل چې د جمعه کې مونږ نه کیږي الکوكب الدری کې دریم جل یو سل 53 نمبر صفحه کې لیکلي دي شرقا غربا شمالا جنوبا چې په هر طرف باندې دا واقع وي نو اې دی وجنه دا موږ په دې کوټه کې دفن کو یو دیوال دی دغه نه ورسې به بل دیوال دی به بس بل دیوال تقریبا 2-3 دیوالونه دغه نه چا پیر دي امام بخاری رحمت الله علیه دا هغه اوچته سړی سړی دا غل قبر لیدل نه دی صرف د خپل استاد نه نقل کړی چې تابعی دی چې سری تیږي وړي وړي ور باندې پرتی نه کم انسانان چې وسوي موږ دلته خبر ولیدو په یو کړکې غو ورته کړي و دای کړي واغه کړي و دا اسی خبره ده ځنه د خلک لګیږي به ویلې چې کله دا درې خبرې چا وکړي تاسو پېښه بده باندې چې دې سړی لوی دروغ وتاړل یو دا چې محمد رسول الله رب العالمین لیدل دی اختلاف مو ذکر کې د امام ابن حجر اسقلانی کتاب درې څلور اقوال بدی کې د ظاهر دا چې محمد رسول الله پستر ګو لیدل نه بلکې بسړه باندې لیدل نه سورې نه جمر باندې دلیل دی دویم کچا د شی ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم یو شی پټ کړی دی دا په ټولو دروغجنو کې لوی دروغجن دی نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ یو مسله نه دا مگر هغه ټول امت مسلمه تقدیم او پیش کړی دا وړه خبره دا غټه دا متوسطه دا اخلاق دی اعمال دی عقیده دا او کچا د شی ویل چې محمد رسول الله په علم غیب باندې پویږي د ثواب علم باندې پویږي دا ډېر لوی دروغجن دی ځکه د غیب او علم یوازې رب العالمین صفات دی ته ویل شي عقیده شیخ عبد السلام رحمه الله
تنشیط الاذهان کې به اق آیتونه راجمع کړي دي چې هغه کې دا مسله ثابت را چې د غیب علم یوازې الله رب العزت لري او بل چاله دا نشته. دا طبيب په دې مناسبت باندې و چې نبی صلی الله علیه وسلم کله نه جوړش موږ دا ویلو د باندونه به خلک را لورته ویل چې رسول الله دغه بوټي وټه کوو هغه جوش کو بعد دغه به وسکا د الله نبی مال امر کو ما به کار کولو ځکه مال به الله مهارت او چتواله راکی. یو ورځ یو زنانه ماشومه و وی دا غیر پر صدوی برابر کړه چې کله دوی پیرا کله چې ګوري دغه په دلاس کې بندونه دي دومره غصه شول چې مې عائشه بر اسمن لاله نه مې نه دې سم کله دومره غصه نه کزناله وی قسم په الله کې چرته بدی منې زپوي و چې دې ماشومه په دلاس کې دا بندونه دي ما د سره د علاج نه کو دا بندونه اچول پر خپو کې لاسونو کې د مټو کې د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي چې امدقه رب شو دا کوم شو ګور د اسلام په بل دین باندې راړو نن چې خلک ترخم لذي ګرځي کو صورت ویل شي کسر د په اصطلاح باندې ال تودري کې پلان کو چې گاډه وي دومره بندونه پکې منګل براکا صاحب د فتح المجید لیکلی دي کدا سړی د غاړې لواچو لاسونه لواچو مړ شو نه کې دي چې د اسلام په بل دین باندې راړو. عبد الله ابن مسعود اکرامه ابن کثیر د سوره یوسف د آیات په تشریح کې دغه عمل نقل کړي چې دغه سر بکینچنی او بیتګانې وي د چا په غاړو کې او د چا په لاسونو کې او د چا په مټو کې د چا په فو کې بچ دغه بندونه واغه به کټ کول. من تعلق بشيء وكل اليه چا چې کوم شی زوړن کې محمد رسول الله فرمایي چې ام دغه رب شوم دل ور وسپارل شي دا د الله نه کټ شو بل طرف باندې لاړو. عائشہ به شوا دا ډیره انتهایی د حدیث په اړه کې غوسه مکړل وی ابو هرره سبد شي ویلي چې بدفعلی په درې شینو کې د زنانه دا او د قشن استه او تنگ کور دی ودا خو د جاهلیت مسله و اگر که په حدیث کې نور توجيهات مشتا ډیر انتهایی حیانا کوا حیانا که په دې اندازه باندې و چې کله به بارت لراتلنو په دې ډولۍ کې بخل کوړل چې دې دا چادریم سګونه ګوچی دومره چې ته زنانه دومره د قدر نه ډکه زنانه وجدا و چې قران کې الله فرمایلی دی چې دا طیب زنانه دا الله طیب محمد صلی الله علیه وسلم له انتخاب کړي داغه لپاره او سخی زنانه دومره واچي ورځ ورته معاویه رضی الله عنه 3000 درهم راولېګل د شام نمازګر پورې هغه ټول صدقه کړه د الله په نامه. یو خادمه مرته ویلي چې ابي صبر موږ لپاره خودلې وي ارمان چې تاسو مخکې مال ویلې موږ د غي دنیا لپاره ذخیره کوو. اې دی وجنه امام احمد ابن حنبل رحمه الله کتاب زهد کې زهد د عائشه مستقل عنوان په خودلې دي چې عائشه به څومره زاهده زنانه و څومره اوچته زنانه. معاویه رضی الله عنه چې کله امیر مقرری کې دا خبره کوي چې مال توصیه وکا مخلوق د خپشي خو ګوره الله خپنه کی ک الله د خپه کې الله هم خپه دي مخلوق هم درنه ورځ به خپش د الله د رضا اسباب موږ ویلو چې کوشش سره وکي خاص کر د خوراک وساک نور الحمدلله وای مسواک استعمال کې اخلاص پزان کې پیدا کې د مانزه اهتمام یو سړی وکي د زکات اهتمام یو سړی وکي د مور او پلار رضا د الله رضا د ارچا پر رضا باندې مقدم کول طالب العلمي روزنی ولا ذکر د مصیبت په وخت کې رب العالمین لرجو الکلمه الصالحه او خاص کر مخلوق ستانه خوشاله کېدل د دین مبارکي. عائشہ رضی الله عنها ډیره فقيه هوا دومره مهارت رب العالمین قران کې دل ورکړو چې انسان کله د دې کتابونو د فتوی ګوري نو دله به معلومه شي چې د زمکه په سر باندې په اعتبار د علم سره جوړ جنا نشه هغه زموږ استاد عزتمند مورا د ټول مسلمانانو مور د محمد رسول الله محبوبه د رب العالمین دوستا المؤمنین عبد الله عائشه رضی الله تعالی عنها الله رب العزت ته رضیش. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د آیت مبارکه ورس خبره کوله وی باز دي چې انسانان دي چې عملونه کوي لیکن ژوند به وجله یریږي چې الله را رد نکي. زمونږ استاد د عزتمند مور عائشه رضی الله تعالی عنها دی ورته ویلې چې یا رسول الله دا به اق انسانان چې شراب بسکینو چې هغه عمل کې ورسره به یریږي چې الله را رد نکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ګوره په قران کې ته تفسیر پوښتنه کړې ده وی دین مراد هغه انسانان دي چې مونږ کړي دي دین مراد هغه انسانان دي چې روزنی ولیدا دین مراد هغه انسانان دي چې حج کړي دي دین مراد هغه انسانان دي چې دعوت او جهاد کړي دي لیکن به هم د عمل نور سیدی چې الله را رد نکي. زموږ د الله سره د شاه زور برابر دی که په ورځ قیامت شرط موږ لته شي وایي چې موږ یو بے ادبی شي چې اسما بندا استاد ټول عملونه نظم په دربار کې برباد دي لاس اخلاص به هیڅ کوم شی ونی کی. انسان باید ویریږي یو عمل او کاد دین ورسه به رامنډه کې بل عمل کې برخواله دغه ورسه به رامنډه کې بل کې برخواله به بل کې برخواله تر دې پورې چې تعالی مرګ بیرش رد په هغه انسانانو چې یو عمل دوه عمل وکړي به ایسته اعتماد په دې باندې کوي چې بس ما جنت وګټو زه جنتی شم دا ګرانه ده. د حدیث کې څه پیدا دي معلومه شو یو دا چې مؤمن یرا هغه به د عمل په اخر کې یریږي دغه تقوا معنی ده
دویم د مؤمن سره ولې رب العالمین نه یریږي وجه دا چې موږ الله ډیر انتهایی لوی دی موږ چې کومه بندگی کړې د رب العالمین په وړاندې دا کومه دا چې موږ کړی دا د الله په توفیق باندې مو کړی دا چې موږ کړی دا د الله شان د دین ډیر اوچت دی لکه یو سړی دی به تور مثال هغه یو ملمه دی او ډیر د عزت نډک دی واغه د پر ډیر عجیب تکلف کړی دی او هر قسمه توامونه تیر کړی دی خو چې کله ملمه رخصتيږي اخر کې ورنبه د شی مطالبه کوي چې صاحب ته خو موږ ملمه شوي موږ کې دې شي ستا قدر نه کړي ته موږ نه بده باندې خپانش موږ هم پکار دا چې منځونه وکاو دعوتونه واخر کې به وای واستغفر الله په دې وجمانه رب العالمین زموږ ډیر کمی زیاته شوی دی کې دې چې په دې منځ کې وړاندې والو سوال زموږ راغلی استانه بخنه غواړو ته زموږ بخنه وکا انسان به دې باید الله لوي دویمه وجه دا کې دې چې د عمل چې قبلې کې د یو شرط وجه نه واقع شرط موږ په عمل کې ورکی توحید دی اخلاص دی صدق دی احسان دی احتساب دی د محمد رسول الله تابعداري ده پر دې حق بل چاله اغله تشمول دي تاثر د قران او سنت نه خصل رنگ عمل په دینت کوي چې الله رسول ویلي دي محبت بد الله سره لري یریږي بد الله نه حرامونه بزان ساتي ګناهونه نه بزان ساتي خشوع کوي رب العالمین لا کی دې شي په دې شرطونه کې یو شرط زمنګ نه اخوا دي خوشوي او په دې کې رب العالمین زمنګ نه خپشوي ويست زمنګ د عمل رالت نو دی وجنه دا پښتنه ورته وکړه یو ورځ محمد رسول الله لوي عليه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې د بنده سره بخمخه حساب کیږي او ته چې حساب سره نشکره باج انسانانو سره اوی سره قسم به بغیر حساب کتاب نه جنت لذي بیا اریو کس به اوی سره قسم بوجو بیا اریو کس به اوی سره قسم بوجو ته د حساب کو چې د څومره اندازه شو علم الله رب العزت ته معلومه غل دي نه یو ځکه قران کې الله فرمایي چې حساب دی او بل ځکه وایي چې حساب نشته لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشہ ابي له ویلې وې د دې دا مطلب دی چې کله دی بندنه ته پوښ وکړي شو دی عمل مبارک چې لما فعلت وكيف فعلت دا کار دی ولي کړي دا د څنګه کړي دی فقط هلاک دا سره برباد شو تاسنس شو دا او عرض دی ویلې چې بنده رب العالمین را ولې دی توجه کوي خپل خواله به را ولې د ډیر ګناهونه کړي سورې سین کې الله فرمایي چې د انسانانو دی د استری دی دا ټول ماته سره جمع کړي دي دا خبره ورته وکړي چې اسما بنده دغه ګناه دې کړی دا ګناه دې کړی دا ګناه دې کړی دا ګناه دې کړی دا په دنیا کې مې د خلکو نه پټ ساتلې وې نن دې پټ ساتم دا ټول ګناهونه مې تعالی معاف کړو زبند جنت لور داخليږي دا زموږ الله سمره مهربان ستیر ذات دی پرده پوښ دی په دنیا کې به ورور در باندې پرده نه ولي پلار به در باندې نه ولي مور به در باندې نه ولي گاوند به در باندې نه ولي لیکن دومره ګناهونه دي کړی چې عاجز او په دې باندې رب العالمین بهم خپه شوی دی دې باوجود الله رب العزت دومره به پروا ذات دی چې تعالی دا خبره کوي صدا ټول ګناهونه ما په دنیا کې پټ کړی دي او اوس مې پټ کړ او ورسره جنت ته ور داخليږي یو حدیث کې راځي امام قرطبی رحمه الله تذکرہ کې نقل کړی دی محمد رسول الله فرمایي الله رب العزت بری ملائکه له وچی دی بنده دا اوچ لوی عملونه لړې کې کبیره واړه شراوړان دي کې دا کړه کده نه وي او انسان به و چې برباد شون الله عزوجل به ورته و چې ستاسو ټول ګناهونه باندې ګوره ما پردره واسطه د هر ګناه په باره کې مطالبه جنت کې بنگلې درکړي ماپ میکړي وې دغه انسان بچي سوري جوړيږي چې ربا ما خنورم ډیر ګناهونه کړی زینن په دې مجلس کې نه ګوره ماغه چرته دي وی فتح ک النبي صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې محمد رسول الله د انسان د هرڅ نه و خاندل ګوره د رب العالمین دا یو نوم چې هغه ستیر پرده پوښ دی الودود من اناک دی انسان چې د قانون کې سوچو کې نو باز دی الله د شي بندګي پکار دا چې انسان به بالکل ځان وکړي انتهایی ځان رب العالمین صلی الله علیه وسلم ځان ورته تسلیم کی چې الله څخه کوم ګناهونه او ته مال پټای او د دې په مقابل کې مال راکړي جنت حقدار د بندګي امداتي چې څومره کمې ځته میکړه الله دغه بارکه بخنه غواړم وی ویل یو عرض دی ګناه یاد ولي او پټ رب العالمین خوا کې چې هغه د یاد کی او بل حساب دې حساب دا معنا چې مناقشه شروع شي دا دې ولې کړو دا څنګه کړی دا کوم کې پښتنه کېږي ابن قیم سے فرمایي قران کریم کې رب العالمین یو قانون خو درې مې يعمل سوء ان چې بد عمل وکي یجزى به دل باغی باندې بدلا ورکړي ودا آیات چې کله محمد رسول الله ویلي ابو بکر صدیق په مجلس کې ناسو ادم لم د شتا وراته وکړه او وی جړل وی ویل یا رسول الله دا خو چې د شي معاملې کېږي د هر انسان نه ګناه کېږي دا غزه چې بدله به ورکې دي شي به بچ کېږي او د قمانه بینه شریح ابن حنی د عائشہ رضی الله تعالی عنها ته پوښ کړو چې دا خو کبي انسان ور ګناهونه نه بچي دا خو برباد دي دا خو غیر دي ابو بکر رضی الله عنه محمد رسول الله ویل وتا د نور ایتونه نوې کتلی وې څنګه الله رب العزت فرمایي چې ويعفو عن كثير الله بکنه کې د ډیرو ګناهونو نه
او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان ګناه کوي الله دې بدن باندې ورته مصیبت راولي په دې مال باندې مصیبت راولي پریشانی پیراولي الله دا هغه پریشانی د وجه نه دا ټول ګناهونه وسره معاف کړي هغه سزا ورته الله ورکړه عائشہ رضی الله فرمایلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د رب العالمین سره مینه کوي الله د سره مینه کوي او چې کوم انسان د رب العالمین سره هغه نفرت کوي الله مر نفرت کوي چا ورته ویلي چې کوم یو کس به هغه د مرنه نفرت نه کوي هر انسان د مرنه نفرت کوي موږ د ناس ملګری ټول د مرنه یریږي تبعید لا مسله نو دا خو نفرت دی نو به کار دا چې الله زموږ نفرت وکي نو هغه ویل دي حدیث مقصد داري نیک انسان چې کله مړکیږي رب العالمین د جنت منظري ورته مخې لکه او دا کشمالین او د الله رضاګان او دیدارونه نو په دې وخت کې دا وایي چې ما مټینګوي ور خوشی مې کې چې د الله خواله ورشم جنت لا د الله سره مینه کار کړ الله د سره مینه کار کړ او بد انسان چې کله مړ کېږي د جهنم د عذابونو وګوري او د ملائکه وګوري او پریشانې وګوري دا نفرت کوي چې الله دلته می دا حال ده الته بچالي مې بوسي رب العالمین خواله دا د الله نه نفرت کوي الله ته نفرت کوي په دغه معنا د حدیث ته په دا خبره سره یاد ساته الله عز وجل دا بس موږ سره کله مینه وکي د الله د مینې د لپاره ډیر اسباب دي یو دا چې سړی بد الله نه دعا غواړي دویم سړی مجاهده وکي دریم تهجد څلورم قران کریم هغه تلاوت پنځم منځونه کولا شپږم ذکر د رب العالمین د محمد رسول الله د سنت برابر او د اخلاص سره ووم د الله نمونه یادولا اتم د خپل زړه د الله په وړاندې دی او قیدی غونډه تړل نهم قران کریم کې سوچ کولا او لسم اهل علم فرمایي د الله د اولیاء سره ناستا ایو لسم رب العالمین له وخت ورکولا دولسم د محمد رسول الله تابعداري دیر لسم د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه او څوار لسم قران کریم لوستل غمگین आवाज باندې پنځلسم مجاهده شپږلسم په امانت کې لحاظ ولسم د وعده پابندي اتلسم د دروغ نه ځان ساتل نو نسم د صحابه کرامو سره مینا او شلم اهل علم فرمایي چې انسان د غیر لپاره په کامل معنا باندې دعا غواړي او خاص کر په دې ځن کدن کې رب العالمین په طرف باندې اعلان عائشہ رضی الله عنها اقزنانه ده یو ورځ بچا دانت کولو شغیل ول شي د جواری هغه کانی بعض انسانان د لډو شورته ویلې شو وغیرہ د یخودلی دي او پاغه باندې هغه کانی او پاغه باندې جواری وغیرہ کوي محمد رسول الله فرمایي چې بدی کې انسان ګوتی وي ودا دومره زور لري لکه انسان د خنجر په دیواز د وګه کې ګوتی وي تاسو ګورئ په دې اړه وجرو کې دا پرتی دي ځوانان پاغه ځکه راناس دا پلارم دا تربیت نه کوي او دا مامم دا تربیت نه کوي او دا ورورم دا تربیت نه کوي چې د اسمن کشنه په دې ځای کې دا کار کوي رسول الله فرمایي دغه کانو باندې تعلق او په دې باندې جواری نه وي دا د زور لري دومره بد بری کی لکه انسان چې د خنزیر په دی وخت کې او د قشن د خنزیر په دی واسطه کې ګوتی وي او زهر چا خپل خوخه کله الله نه یریږي او د قران او سنت متاثر کیږي په کار دا چې دا شی ماتره مات کې ولري کې او کچیرته الله او رسول الله د معمولی غوندي ښکاری دغه خبره عادي غوندي ښکاری به هیڅ پروا پینې لري لکه څنګه چې عبد الله ابن مسعود دا ویل دي وی دا یو دار کې وسیده عائشہ به یو کور سره کې اې دې په خوا کې چا د معاملې کړي وم د قنار نو دومره غوسه شو لوي ویلي چې یا به دا شی تاسو ماتوي دینه به توبه وباسي یا داخله کې دي جنا شړم خدای الله نه پر دومره غوسه نه کوي کزم وا د احتساب مسله په کې او په منکر باندې دومره خپه کېدل یو ورځ ورته وسنانه چې ماشوم را وستا دغه په دې پوګي ګمرګان و دی ورته ویلي محمد رسول الله فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم چې کوم یو کور کې دا جرس او دا زنګونه الله رب عزت رحمت ملائکه هغه کور نه داخلي بلکې شیطانان وسره راشي تاسو ګورئ دی گاړو کې دا چولې ټرکونه کې پډاټسونه کې د قشه ماشومان لدی شترنګانی غونه پیدا کړی دي چې لاس کې خوځیرا خوځي ورته و چې بدی قلاریږي داغه بدیلا شو په پکې دا شي ګونګرګان وغیرہ اچولې عائشہ به فرمایي چې بدی کور کې شیطانان د دې ماشوم سره وځي شي ورې سم خیل دا ماشوم چرته خیر پیدا کی لری کوي دا چې کوم ځای کې دا ګونګرګان وغیرہ ودی چې د رحمت ملائک دا ورته راځي نه ودا خبره شکل ورته وکړه ډیر انتیجه تور باندې وی هغه زنانه متاثر شولا هغه ته دا خبره واخسته چې بالکل ستاده خبره ما ومنله چې د شي خبره دې په دې مقام کې ذکر کړی دا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې خفقېږي وی هغه ګونګرګان ور باندې لری کړه هغه ورنه ختم کړل دا د ام المؤمنین هغه خوونه او هغه عادتونه و چې په دین د اسلام باندې ډېر انتهایی زیاته پویا او زیاته وکړه زنانه او ډېر عجيبه غوسه کیدونکې زنانه و دا هغه خلکو تربیته پاکه باندې وکي حتی تر دې پوري علماء د دې مبارکه مستقل کتابونه لیکلي د دې فقه مبارکه د دې وکړته مبارکه او دا خبره ورته ذکر کړی دا چې انسانان په دې وجه باندې د دې سره مینه محبت ساتي چې دا محمد رسول الله بیبي او دا جنتی صحابه ده ابن حزم فرمایي تر دې پوري وې د ابوبکر او عمر رضی الله عنهم دا محترمه ده
ځکه دې بدن اوسره یو شوی دی. ولیکن دا ابن حزم شخصي رایا اصلي مخمد صلی الله علیه چې درجه به د ابوبکر اوچتای دغه شان د عمر به اوچتای په نسبت سره دیلا جنتی صحابه اوچته زنانه د الله د دین لپاره ډیره غوسه ده زنانه خو وایي چې رسول الله فرمایلی دی ورځ مې وکړه برابر ولا او غلطي ول امام سختي وکړه مال ویل چې عائش عليك بالرفق متابع نرمي لازم ده نرمي چې په یو شي کې راشي نو ایسته هغه ډول شي او دا چې په یو شي کې نه نشي به هغه جن کیږي. نرمي به دا مقصد نه چې انسان به د دین بالکل پریدي به ورته نه بلکې دې مسله به دا وړاندې کوي چې ام بدین او ام هغه خبره د شل ډیر په واجبہ کیفیت باندې وړاندې کوي. په حزنانه د نبی صلی الله علیه وسلم پیغله زنانه بیبي رب العالمین د عرش پورته دې برائت کړي دي او نبی صلی الله علیه وسلم دې په نوبت کې وفات د قشان د دې په نوبت کې دې په کوټه کې عمل ته دفن دي په اخر وخت کې دې د لاړ وسره یې شوی دي. حاصل لا چې قران باندې پویا په حدیث باندې پویا د صحابه کرامو په دې تاریخ او سیرت وغیرہ دې باندې پویا نو د دې وجنه اهل علم فرمایي چې عائشه رضی الله عنها کې دا کمالات و الله رب العزت نبی صلی الله علیه وسلم له انتخاب کړي و بل چار سم پرز ان شاء الله دې به باز نور عجایبات او باز فتوی ذکر کو چې د قران او سنت نه هغه دې رښتري دي. الله رب العزت دې به تابعداري مو تاسو سره نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.